السلام علیکم عزتمن. نازي اکبر ویلي دی چې ډېر خوشحاله شوم چې د ګلبان خواجه سارا قاطران ګرفتار کړل شو. هغه پولیسو ته نازي اکبر کم انعامونه راولي. تاسو غواړئ چې موږ پوه شو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. او د دې هر څه نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د سره زموږ همدا چینل د سره سابسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلې نشان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو نازي اکبر ویلي دي په پیله ځل باندې ما دغه شانتې کاروایي د پولیسو ولیدله چې د شکیل اروپې ګلبان خواجه سارا قاطران ګرفتار کړل شو. د خیبر پښتونخوا کې دا پیلنۍ واقعه نه ده. 5 کالو وروسته دا اویا خواجه سارا دي چې قتل کیږي. تر اوسه پورې یو ملزم نه دی ګرفتار شوی. دا صرف په خیبر پښتونخوا کې پیلنی ملزم دی چې د شکیل اروپې ګلبان خواجه سارا قاتل ګرفتار کړل شول. نازي اکبر وایي چې زړه مې ډېر خوشحاله شولو چې زه د دې خبرو نه چې زه د دې نیوز نه خبر شوم. د خوشحالۍ نه مې سمدستي ویډیو وکړله او ټولو خپلو مینوالو ته مې مبارکي ورکړله. د خیبر پښتونخوا پولیسو نه مې زړه ډېر خوشحاله شولو چې په منځ کې یوه هفته نه ده تېر چې ټول ملزمان یې ګرفتار کړل شول. اوس باید چې دا ملزم د په چوک کې سریعام پانسي کړل شي. سبا بل کس د ډز کوشش ونه کړي او نه دې د بل د کس د مرګ کوشش وکړي. که دا ملزم یې دغه شانتې پرېښودلو نو سبا بل کس هم دغه شانتې کار کوي ځکه چې هغوی بیا دغه فکر کوي چې 2 ورځې به پکې تېره کړم سبا به بېرته خپل کور ته راځم. عزتمنو نازي اکبر ویلي دي چې هېڅکله دې پولیس دغه شانتې غلطي نه کوي چې دا ملزم دې داسې په اسانه باندې پرېښودل شي. باید چې بالکل دا دې اډو پرې نه ښودل شي. دې ته دې په چوک کې سریعام پانسي ورکړل شي چې دا خلکو ته یو عبرت وګرځي. نور قاتلان د دې نه دې عبرت واخلي او په بل چا باندې به بیا ډز نه کوي. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سابسکرایب کړئ. پاکې او ساده ټلۍ نشان ووایه چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.